لا يوم القيامة وكان فيما حفظنا يومئذ على إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فطرتان مختلف طبقات ومنهم من يولد مؤمنا فإذا بشي مؤمن ابن عباس وغيره ويحيى مؤمنا يموت الحمد لله ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا أبو جهل ويموت كافرا منهم من يولد مؤمنا مؤمن بي جل من المؤمن ويموت كافرا مرتد بشي دين زان وصال توصو نن سبا ډېر خلک د دنیا د متاع او د دولت د وجې نه بعد المرتدین شو ورپسې شه ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا آخرة شو الإيمان والنصيب کی الا ومن قبل طبقتين منهم البديع والغضب وصبر على الذي وصبر محفوظ ده ما تقدم کی ویل کنا مطلق الناس نو ضرور راضي وسريع الفعل وسرع جدل ختمي کی رجوع ہے واپس کېدل نو واپس شي بهترین صفات دي دا جذبات کېدل د جذب غوسه شي په دې درې نه اورو جذبات کې جذب غوسه شي او هر کا کول جوړه دي شروع کی نه فقلا سوچ فکر سره نو غوسه محمود ده خو سوچ سره اصل به ځای نه نسو غوسه صد نافذه نشي او چې بیا د شمسري معافي وغواړي زر ختمي ومنهم سريع الغضب وسرع الرضا او سريع الفعل زلزلي تاسو پیږئ دا لوبي صفات ریحانه دي جذر غصه راځي ولې دې بې جذبات وکړه بې سوچه بې سبجه ولې نقصانات به پیښ دي او سبب یې دا نه پیدا کی او دویم صفت یې مدیدار دی چې زیزر جس وقت معافي وغواړي فورا یې بخي فتلک بتلک دا یو د بل مقابله شوې د مقابله څنګه شو تلک بتلک دا تلک لوبي سريع الفعل دی ښه صفت دی او بتلک دویم سريع الغضب دی نو سريع الغضب خو خراب صفت دی خو بل پکې خراب دی تغير مقابل شو الا وان منهم بعد من تبعير سريع الغضب وسرع الغضب وبديع الفعل بيانتي دا خطرناک دی رزيد لنا وبيازل زيبنا فقال ربي فرير من الدون زارو الا بهتر تغير بديع الغضب وسريع الفعل وشرهم سريع باعتبار الاخلاق وشرها لا شر باعتبار رجال مولانا شر اضافي دی لوگوں کی شرح و کافر دلا کافر نہ لکھنا یا دا اخلاق کے سریع الغضب و بدیع الفعل الا وان منهم بالقسم خیر بعض خلق حسن القضاء وچاہت پہ پوری بھی خطر کے سراوت توادی او د ټیم پابندی کوي د ټیم نمخ کی ورته حسن الطلب د ببلی پوری په خطر قتل کوي جنگل نه کوي غصه نه کوي نیټه ورته منهم سیء القضاء د بل په بد ورته مقدر ورته مسکو به ورته او د بل نه کې باندې حسن الطلب نقول يوم صفات يخشوا ولا يزجوا خلاص ومنهم حسن القضاء وخطأ ورقي وتبلغ فقد تغواري تدور تلك بتلك يوضع بالمقابلة خطأ بالمقابل شو ألا وإنهم السيء القضاء وسيء الطلب ألا وخيرهم حسن القضاء حسن الطلب ألا وشرهم سيء القضاء يذو الطلب ألا وإن القضاء جمرة وسسكروان كانت وزن آدم باليدم دي سکروان کے نیا کو ظاہر والا تقسیم کے پر ظاہر کے حرارت کے بدل کے حرارت شتا او یاد کې نهایت د سنه ده غضب نه ده د غضب د جوش نه ده جوش نه معنی تاسو نه ګورئ ویلا قوت عینه سترګې سری شي توبه راشي او انتفاق د ودا جوړونه پرسیږي ومن احس بشيء من ذلك څوک دا اوسه محسوس کی ګوره دا اوسه چل ده ځای سریع الغضب ته چل ځای وليلسف بالارض زمکه ترځان په واسطه یا په مظاهر محمود بدپکه کینا تواضع کا اوسه کې قبر مسړی کې راشي قبر باندې ختم شي یا زمکه یا خدا د علاج دی مثلا یا خدا توبه ختم شي بده کرایو بوس کا او یا خپل معنا په انسان په ارتون کا تدې ولا سنو په زمکه سره په واسطه وجعلنا للشمس من انتفاض الشمس جهل بقي منها شيء جیسے شيء بات ہے کہ کما دیگر خود تقریر ہوگا فقالوا الا انه لم يبقى باقي باتن الدنيا الدنيا صبرت دي الدنيا مراد الدنيا جون مراد دي اندر الدنيا بلا معنا الدنيا جون مراد دي يا الدنيا زندگی ہے پوری دنیا دے انسان نہ فيما مضى منها الا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه تو زمانہ تیرا اور لگا معقولی بات تیرا مدار بند ور گئی پھر آپ عمر قریب دی تو فرق نہیں تو قیامت را بات ہے تو تیاری ہو کے هذا حدیث حسن مدار کل فتنی دی رسول روانی دی فدی حدیث کے ذکر ہو تا کہ مولانا وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وفي زيد بن عقبة وحذيفة وابي مريم رضي الله عنهم ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا بما هو كان من ان تقوم الساعة فهو ما جاء في هذا الشام وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال
شروع شي، زناکاري شروع شي، بدعملي شروع شي، ظلمونه شروع شي، ولا خیر فيه. ولې لکه آخر وخت کې به خلک ټول شام ته راغونډي. وایي د شام نه دا موجوده شام نه دی مراد. دا اوس خو سوریه ورته وایي. دا خو ډېر لږه علاقه ده. شام هغه زمانه کې څه و؟ شام دا اوس چې سوریه ده دا شام، فلسطین هم شام، اسرائیل هم شام، اردن هم شام. د ټولې علاقې ته به شام وایي. نو دا خو د مسکن د انبیاءو دی. څنګه بیت الله قبله ده، یو وخت کې هغه هم قبله وه. هغه هم د سلیمان علیه السلام په پیریانو جوړ کړی. هغه مسکن د انبیاءو دی. قرآن کې الله ورته ارض مبارکه ویلې ده. نو چې هلته فساد راشي یا په مکه کې اوس مو وایي بلکه که مکه خرابه شوه نو بس خیر ختم شو، بله شو، خیر ختم شو. دا ښه چې که دا علاقه فاسده شوه، خیر ښه. فاسده نور څه ته ویلې کېږي؟ زموږ یې خرڅ کړې، متقینات به او دې خلکو چې مهرباني کې په اسرائیلو کې به خرڅ کوي او دې هغې به د 10 روپو شي په 100 اخېسته. دا یو ډول مخکې به یې په 10 ټکه اخېسته، دې به خرڅول، کورونه یې پرې خرڅول، ځمکې یې خرڅولې، کورونه خرڅول، ځمکې یې خرڅولې، هغوی را جمع کېدل وو. د هغې په نظر په بیت الله په بیت المقدس وو. ورو ورو راتل دا یې ښه مضبوط کړه. دې به کورونه خرڅول، هلکه 100 روپو دی، دا خو چې د 1 لک روپو دی، په 10 ټکه کړو، 10 لکه والا راکړه، 10 لکه والا راکړه، کور به یې واخیست. ځمکه خرڅوم، دوکان خرڅوم، مارکېټ تجارتونو کې وردن نه شو، وردن نه شو. آخر کې کبیر شو، بغاوت یې وکړه. موږ ازادي وکړو، موږ ازاد بین الملل خو سره ملګري بیت الله د زمین تسلیم وکړو. دا که بادشاه اوس وایي چې دا نور هم زموږ دی، په فلسطینیان پرې اور کړی دی. فلسطین هم دین خپل نقشې نه ایستې دی. تاسو نوې نقشه وګورئ په نیټ کې، فلسطین پکې نشته. نوې نقشه وګورئ په اردن به پکې ونه وینئ. دې په دې نیټ نقشه راواړوئ تاسو په نوې نقشه کې اردن نشته. اردن یې ویستلی د نقشې نه، دا هم قبضه کوي، فلسطین هم قبضه کوي. نو بیا اوسئ تا کې خیر د کوم ځای نه راغی؟ ته طاقت نشې لرلی د هغې د مقابلې. دا در باندې ځوریږي. اوس راغلی په اماراتو کې، هلته ځای نه اخلي. مینت کې خلک امارات ولا خدای ته وګورئ، مه کوئ، مه کوئ، مه کوئ، را روان دي اوس د دغه باندې د پلیس باندې، د سلو کالو د 99 سال پلیس باندې او په بیه باندې او دوی ته پوره خوږه کړې پیسې ورکوي. بادشاه هم ورکوي ټول ورکوي پیسې او را روان دي. په دومره تېزۍ طاقت جلدونه را روان دي د یهودیان اماراتو او لګیا دي او ځان له ځای نه اخلي، ځان له ځای نه اخلي او کاروبار باندې قبضه کوي. ټولو ته دار بدل نه. تاسو به پوهېږئ نو زه به داسې مثال درکړم که حضرت تاسو ته یې منکر وړه مکه فاسده شي نو خیر شته وایه. مکه چې فاسدېږي نو موږ کې به نشه نه کړه. مکه چې فاسدېږي نو موږ کې به طاقت نه کړه. ولې به زما په بیت الله څوک راځي؟ دغه رنګې بیت المقدس چې ما نه قبضه شو خو نشه ختمه شوه که مسلمانان ټول عرب په څه کې پراته دي؟ خپل عیش عیشه بس په دې کې پراته دي چې ښځې وي او یو په دې 10 او 60 ښځې وي او یورپ او امریکا کې عیشونه دې کې پراته دي او ښه ډوډۍ وخورو، کورونه جوړ کړو او دا د بنګلي جوړ کړو، پیسې دولت حاصل کړو او عیش عیشه روپۍ فکرات کې پراته دي. یو شیخ د عربو بله یو 3 کاله مخکې یو شیخ لور ودېده، لور یې ودېده نو د سرو زرو غسلخانه حمام یې وله جوړ کړی. د سرو زرو غولخانه د سرو زرو عقل دی. خلکو ته ځان ښایي چې ما سره دومره پیسې داسې عقل دی چې وسوچ وکړو په دې باندې. دا پیسې مدرسې له ولې نه ورکوې؟ دا په دې دنیا کې په افریقا کې بله مسلمانان دي او د غربت د لاسه عیسایان شو. عیسایان ورځي هغوی له پیسې ورکوي، ټول عیسایان کړل او قادیانان ورځي هغوی قادیانان کړل. دا دې غریبانو له پیسې ورکوي او جزونو کې ځان دا یو شیخ جاز دی، مستقل جاز دی او جاز داسې نه دی چې ګنې جاز ستا په پیسو واخلي په 100 روپۍ نه، جاز ته هېڅ ونه خوري. خو تا جاز ته څه ضرورت راځي چې ته میاشت کې یو ځل سفر په پکې کوې او جاز باندې خرچه څومره لري؟ د هغې نوکران څومره دي، د هغې پیلوټ څومره تنخواه اخلي او جاز کې بیا په کوم ایرپورټ ولاندې ټیکس به ورکوې، د ګنټې په حساب به ټیکس ورکوې. دا جزونه چې راشي که نه دا په ګنټې په حساب کې ټیکس اخلي. تا یو ډاکټره دومره پیسې ورکوي. ته دومره پیسې چې دا په دې سیدونو لګوي، دا په وسله ولې نه جوړوي؟ د دشمن خلاف میزایل ولې نه جوړوي؟ ټانک ولې نه جوړوي؟ د لیبیا بادشاه تماچه د سرو زرو، تماچه د سرو زرو، ټوپکې د سرو زرو او چې کوم یې ګاډ هغه جینکۍ چې کوم یې خاص ګاډ په سرونو جینکۍ هغې کې ډوب پروت و، هغه په امریکا یې واستوله. حکومت یې موافق یخدمونه د دې په ځای باندې چاپ و چوبند د ستر انسانانو د سړو جوړ کړه، دفاع یې وکړي. دې په دې مجاهدین تیار کړه خپل فوج. د
دې په مقابله کې بدایي جوړه دې مقابله کې ټاک جوړه د دې مقابله کې عربو لپاره چې پاکستان سره تعاون پاکستان کی ډېری طاقت دی پاکستان د بدایي طاقت دی وکړي چې سره تعاون چې امریکای نه تاسو سره سامان د پاکستان ولنه جو صاحب ټول پاکستان په خراب دي د حرمین سره د پاکستان نه مدد کړي د نور جنگونو کې ستاسو تعاون د پاکستان سره مدد کړي تاسو په ټریننګ ورته پاکستان سره نو ستاسو پاکستان یو غرور دی او هر وخت په کار راغلی دی یو مسلمان دی او یو بیٹوي طاقت دی نو خپل مسلمان ټول سره مدد نه کوي نه ولې دې کیسه سامان نه امریکای نه او برتانی نه د فرانسې نه نه ولې نه دا پیسې مفت کې دا روانې دي د امریکای په کومه ډاکټر دی هغه په پابندي ولې کې دا پیسې نه ولې دې حکومت پاکستان ولې نه دا پیدا دي په پاکستاني ملک والی چې پاکستان د دوه خلکو نه قرضې اخلي او برتانی نو دلته کې راځي مطلب پاکستان کې مېکا پاکستان کې کوم بیکونه ولا وکړه کوم بیک ولا وکړه سرمایه دې ته خپل لاس پیسې پاکستان ته راوړل نو دا ټول نه کوي ټول لاړ برباد شو پیسې باندې دي لاړ برباد دي خپل پیسې نو ورته سعودي لا امریکا کوئی ته ماته ځای ہے چې کوم ځای لګي وای پیسې نه دا ماته ځای ہے چې کوم ځای لګي نه اصل دا د خلاف استعمال څومره قلمه نه کله چې دې خلک جوړې دي او صاحب په فیشرت کې پراته دي او دین یې د اسلامیت او ورته یو موږ اسرائیل پر روان دي او په مخه نشي قرض شي دې په دې کې تاسو واستاله شي دې په دې ځان مضبوط کړی دې فیشرت کې پراته دي او څه وته ویل کېږي ولاکونه دي خارجات دي او باندې کې چې شام فاسد شو بیت المقدس ته ګرځونه ولا خیر فيه دا پیغمبر اشاره لا خیر فيكم وصلوا اسرائيل روان دي د دنیا په ټول کې کوي او تاسو سعودي کې شهرونه جوړوي هم بیا وایي خدای دا وکړه چې بیت المقدس ته ځي په وګړه پیغمبر مبارک دعا کړی دا او پیغمبر جهاد کړی او تیار کې په تکلشه ناران شه ټول مردا امریکای په ټول ډیټ نه چوي امریکای په ټول ډیټ نه چې امریکای حال لټینګ او دومره تخت چې میناتونه کې چې ما پاکستان ته میناتونه کې خدای پر مباس خدای پر مباس میناتونه کې پاکستان ته چې مباس امریکا چې پاکستان ته وسترګې نه وره اوس تخت ور الله باندې باور وکړه انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين نو کې شي نشته دي نو پیغمبر مبارک څه فرمایي ورپسې چې جواب ده لا تزال طائفة من امتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعيل فرمایي اذا فسد فلا خير فيه ولا تزال بحقيقه ما پیغمبر مبارک تعالی نه کوي سوي همیشه وي طائفة د زماني منصورين بملاذ مجاهدين بي شيخي بدني باطل وخلاف جهاد کوي لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة أو ماذا تبيد قال الإمام البخاري عليهم حقهم أصحاب الحديث محدثين ما يقال كجروا إذا ماذا نحبه واقعين الخليل أنت حديث ركائي لكن ما به فقهاء يموت مرادي ممكن لو ما تفقه حديث تصوف على يموت بمرادي وما جريسيا خبر مسوق مرادي يرشبه مجاهدين في سبيل منصورين نفس تغورا لا يضرهم من خذلهم تغورا وربسي شاء وفي الشهادة تقي في الدنيا بكافرات برای مسلمان کی بلا شخص مشهور لیکن تاسبامنی دے بلے بخدے پاک تاس خلق پیدا کئی جلالی دلا سب ظالمان شکست ملی تسولی دل افغانستان کی ان قریب مسولی دل وربسي شاء وفي الباب عن عبد الله بن حوالة بن عمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا احمد بن معين قال حدثنا يزيد بن عمر قال حدثنا ابو حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم दुनिया दरबार में फैले चुका पाकिस्तान जल जोड़ाई टेन जोड़ाई बस तब पहले जोड़ाई शुरू कर जाता है वो पैसा कम वो कमना बेहया था मुकल्लफ थे अगर क्यों दे पैसा वाले पैसा कम जा तो पैसा पका के अरब रोटी अमानदार वाला करोड़ी जो पाकिस्तान के देते कि इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसा रोटी तो दिन फायदा हुआ है कि हमारा फायदा बस तो जब मना करते लेकिन पास अपन लोग मुसलमान हो रहे हैं लोग मर जाते सब तरह के पाकिस्तान से चले तकलीफ राजी إذا رجل تكون قرية خذ علىها وإذا يحاك الحفل يدعى جندا تسعة تغير باكستان تجنبه جلوة فخرية أمريكية ويوروبية تنغلاني جاوية غدا غدا ورکه وزن سادي په پاکستان ټول یادوم نو دا پاکستان سره دی وخت مدد پکار تعاون پکار پاکستان
پاکستان دا چې کوم دفاعي قوتونه جو دغه جوړوي یا جوړوي هغې کې ورسره مدد پکار دی ټولو ملکونو مدد پکار دی ورپسې جهان أين تأمرني قال ها هنا ونحى بيده نحو الشام هذا حديث حسن صحيح باب لا ترجموا بعد كفار يضرب بعضكم لبعض مقابله کې د پاکستان د دشمن د هندو مدد کوي هندو مدد کوي نن د دنیا کې هندوان کې دي هندوان دا په بار ملکونو کې لګیا دي ویدي ورکړي امارات ټول هندوانو مدد کوي تجارت کوي دا بل څه کوي مسلمانان بول پاکستانیان بول دا پاکستان امیر پیسې پیدا ورکړي مسلمان پیدا ورکړي ټول اقامه او ټول ویلې سبا د هندستان کې څومره دي خو پر افغان د نور څه نشته خو خلک ټول په بار ملکونو کې په عربو ممالکو کې دي په قرونو په عربو ممالکو کې دي پاکستانیان څه کوي د دې په او د سہولت ورکړي د خپل مسلمان ورته ولې نو د پاکستان نه پیدا اخلي او د پاکستان د دشمن مدد بیا کوي ورپسې ښه باب لا ترجموا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض وبه قال حدثنا ابو حفص الرمادي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو زيد بن مسعود قال حدثنا عن مدون بن عباس رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجموا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن واسع بن الاسلام الصنابحي رضي الله عنه على حديث حسن صحيح باب ما جاء انه تقول فتنه القائد فيها خير من القائم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مسلمانوں کے قتال میں بس پالن پور کے نا ادرے گا ورپسې جهان قال حدثنا ليس عن عياش بن عباس بن بكير بن عبد الله بن الاشج عن مسلم بن سعيد ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال عند فتنه عثمان بن عفان رضي الله عنه اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس تكون فتنه القائد تكون له فتنه براشي ابسي ابدا مسلمان الناس کی جان جبران بجوش القائد فيها خير من القائم پور کے نا بس ادرے گا ولې ادرے دي نو اسنه یو کس د مزدور کارشي په دې شریک نشي کوم درې دي چې باندې حمله وکړي دا معنا او قائم بهتر دی ماشینه هماشه ورن خطرناک دي نه چې لري او ډیر ورې ګورم چې څه چلي ورته نه وشي پکې او ماشي بهتر دی ثانی ساریا چې یو بل پکې وایي یو بل ځان نه خلک راځي مې بلدان نه افرایتا نو ساري وي بما خبر راکړه داخل شو په بیت ما یو سړی او لازم ما خور کې ما وجري څوکم ويكون کا ابن آدم وجه کې خیر ابن آدم دی چې حبیب دی حبیب ته وسوي دا بسې ویل دی وجه بما انا بباسي يدي لأقتلك ده انت وجه وجنا ده نه وجه ده الله نه یری او دا ولې دی وکړه دا شي کله چې ما چې حدیث دی وکړه دا شي وجابلا مکاو ولې کته پاسې د ستارونو پاسې کته پاسې د ستارونو پاسې دا پکې وردان نه شو کته پاسې د ستارونو قبيله پاسې دا پکې وردان نه شو استاد سوال وکړه چې بلځه کې قرازي چې د خپل ویني او د خپل عزت دفاع وکړي کومل شهید جو بلځه ورته نو وجه شي هغه محمول دی بچا او رخصت د عظیمت دی یا هغه په یو زمانه محمول دی دا بچا محمول دی وبل دا ول فقط قتال شابه يوم وفي الباب عن ابي هريره وحباب بن عبد وابي بكر وابن مسعود وابي واقد بن موسى وخرج رضي الله عنه هذا حديث حسن وروى بعض بعض الحديث عن ليس بن سعد وزاد في هذا الاسلام رجل وقد روي هذا الحديث عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه باب ما جاء تكون فتنه كقطع الليل للمسلمين وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالاعمال فتنه مراد اعمال الاعمال حسنه دي نیک اعمال کیا مطلب کوي کوي تعالی سے پرتون چې بیا هغه نشي کولی عمل او جمعه دغه کوي بیا چې دې ته وکړای دا به وکړای او بازار دغه کوي بیا په دوه نمبر باندې چې بازار ته باندې دا چې عام راځي او بیا بدای د ټول نظر باندې جوړ چې کومه باندې نشي ودی فقطع الليل تشبيه ورکړي د ټوکړو د شپې سره او چې کومه شپه سپومه ولانا مسلمان دغه یاره کوي خلک یې نه پړي دا باندې یې نه کوي دغه یاره پي نو سړی ته پکې لار نه ښکاري دا به ګمراهي وي دا په حق نه وایي د دې په څه کې ورته دغه یاره پکې باندې یې نه دي کې مې یې ورنه باندې څه وایي یاره پکې دا لار نه وایي دا ته باندې کې حق نه وایي یاره پکې با یاره پکې غلام غادو راځي او په هر کومه په وړاندې کوي دې کې هم بي دي نه خلک راځي او دارو به ورکړي دا تشبيهات دي يصبح الرجل الله اكبر صباح مسعود داخل المؤمن ويمسي كافر تشبيه الكافر
ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا فاقبل وجه ولبكافر كي يقبل يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا ثم الدنيا فسادا خرسه فمسلمان بھی ماجیگار بہت سوتا موٹر لالچ ورکی دا پیسو لالچ ورکی بدا برابا پتا گئی دا انجیوز والا کے حکم بیدین انجیوز والا لی اور پخلا کرا بکڑی دے نوکری والا ورکی دا پہ اولا رہا ہے نامون کی نوکری والا ورکی بیا خلو سر برمانو سر یو دے کیا نہیں آخ بندون والا ورکی بیا والا بنلی ورکی بیا رو وقتا خاگانی ورکی بس بیا والا ویدہ خدا خالی دا بزرگتی کہ دے مغا خرباب کا ہے بیا وی نکاح بزرگ دے مغا خرباب کا ہے دا کفر نشو دا کیف دا شریع نصوص پوری خانده و استهزاء سے کیف کرکا کفر نشو ای شید کفر بیواز آنے کی سڑی متصجب کفر بیواز آنے کی سڑی عیسیٰ علیہ السلام دا خلیل بیو دا ضروریات دا دین انکار سے پیدے مولانا کفر نوردن نبشی اور تا تبیرات نوکری در کون کرتا افسر دے لگون تعلیم دے کردے دیر اثر اللہ نور مگورا وردن نبدی کی رو رو بیا پاک وردن نکی رو پر رو خود سر بکی دی اٹھر کے بناس نکی بعد میں کل دوری بدر ورد نکی اور کافی تو قوم بیا لگے تبلیغات پاکے اور سوشل میڈیا بیا لگے اس یو سڑی داو ہوئی کہ پردہ ظلم دے نستا قرآن مخالفت دے کہ نسی دے یو سڑی داو ہوئی کہ نکاح ظلم دے تا فرسودہ شے دے تا قرآن دا شرعی نصوص طبیعی مخالفت دے کہ نسی ہر کوئی بنیاد کافران ہر کا کافران جوڑی ہم کافر بناتے نہیں بتاتے ہیں ہم چاہے کافر نہ جوڑو خدای دې کی یو سړی موږ کوشش کوي چې خلک مسلمانان شي او چې یو سړی کافر ښکاره کېږي دا کافر دا عقیده د کفر دی خلک ځان ساتي نو دا فتنې جوړي ورپسې شمالان وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عمرو عن الزهري عن ابن الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلا فقال کی مخالفت کی جدا خدا قرآن کو نہ خلاف دے اگے پچھے کمیڈیا کا دے شروع تلن پہ گدا تب پر بعد وقت کا دین لیڈران باتیں وہ ذرا سبا امت میں ہے حکومت فورن گمراہ ہے امت میں ہے حکومت یہ اوقات نہ تب فتنی دجالی روانی نہیں پر بتے جا استيقظ ليلا وقال سبحان الله ما أنزل الليلة من الفتن ما أنزل من الخزائن من يوقظ صباحا يا رب كاسية في الدنيا عالية بالآخرة هذا حديث صحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون بين يدي الساعة فتنة تقطع الليل للمسلمين يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا بلا معنى صاحب المسلماني والبراءة لله ما جگہ بدل مسلمان بنا حلال کرتے دیکھو کافر تو دا مسلمان حافظات غشتر حرام دی بحلال کرتے دیکھو دا مسلمان مال غشتر حرام دی بسوت ہوئی ده معنى ده معنى لبقى الدنيا تبع الدنيا تبع كما يرى ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع قوم دينهم بعرض الدنيا وفي الباب عن ابي هريره وجد بن والنعمان بن بشير وابن موسى رضي الله عنه قال حديث غريب من اهل الوجه فاتقوا الدنيا دا قشيء يدون الدنيا فسيفي بس الدين بعد او خيرات بعد تو کہ مانا قسم خدا ذات ما حول مسجد النبي کہ پڑھتی تڑے پسپت نہ در کو گرے تو تمرا پسپت نہ در کو دے کمیز پر تو کنے پہ کر دے دے ہے داو تو کوئی عقل دار تو پر تو نبی نے بہترین لباس ہے راجی نبی نے بہترین لباس ہے گرا کو دا سرکاری کا جنگالیا دی دا اس طرح دی خبر جنگالیا دی کا اس طرح دی خبر یہ دعوت بول دی گرو کا ان تاسو د قضا د مسلمان او چې دا سره خبره کې ناس ته مسلمان دا د مسلمانانو کو دا د مسلمان دا ګور دا خبره بدلته او د مولیان په برباد ټول مولیان دا د خلکو سره با ویډیوز کې شامل دي پټي اردو پټي کې ټوپه اردو دي انګریزي سره وناړو دي کله څونه نړۍ کړل ور سره ناس دي الګ د تحقیقات ابو الدین نصر خبر نه کړ نقطه بس شفته وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن حسن قال كان يقول في هذا الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي حسن بن ولا توجيه ما توجيه توجيهات مقبول يا دي لا توجيه ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا قال يصبح محرما لدمه وعرضه وماله ويمسي مستحيلا له ويمسي محرما لدمه وعرضه وماله ويصبح مستحيلا له
كبير كافر بها. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة وسماك بن حرب عن عقبة بن وائل بن حجر عن أبي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل يسأله فقال أرأيت إن كان علينا أمر أو يمنعنا حقا ويسألون فقال اسمعوا سامي خبر هو بقى ابدا ولا خروج بنا كده اذا فاتحه خلاف الخروج وبدا يورا التقلاد جو بجان جرا جو بني دي وای بينما عليهم ما قبلوا وذكر على ذنب بدي بعض ولا بيتا بس كده لدي وعليكم ما من تطلع كوا كبده باو ما جاء في الارض وبه التقلاد كوا وبه قال حدثنا عن قال حدثنا ابو عبيد بن بشار شقيقنا النبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رايكم من يعترف فيها عنه ويكتب فيها يفشو العلم والقلم ما نجي اسباب بڑی کتابوں کمپیوٹر کو بنانے علم خطا علم بركات علم عمل خطا ويكثر فيه الحرب قال يا من هذا قال قتل الحق شيء قتل القتال والجهاد وفي الباب عن ابي هريره وقال ولا يوم بعد فتور بلا كافر دي وجه بل ولا وقت فتور بلا كافر دي وجه مطلب يا ولا يوم بلا كفر بدوي ولقد قتل في بدوي وجه أبدا تبرئ الاتفاق الاجتهاد غيره والمزيد كمان وما قال ابن يسار رضي الله عنه هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد المعلم بن زياد رده إلى معاوية بن قرة فرده إلى معقل بن يسار رضي الله عنه رده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة بلاد بهجرة إليها هذا حديث صحيح عبادت نشي پوری پہ پاگے کی عبادت داری جنون نشي پوری جماعت جمعیہ نشي ہوتے دار تدریس نشي پوری دعوت اللہ نشي پوری اب دار ثواب لگے جماعت اجر تريدون ثواب وزمان ده ولا اخر ما نقول المحمول ده في ثلاثه قولي فيه وكلام او بالكل بيان نشي پوری عليكم انفسكم ده مختلف زمان ومحمول ده استاد ہے کہ اشکالات ختم شي تعرض نشتاق بديهم انما نعرفه من حديث المعلم بن زياد فهو ما جاء في اتخاذ الصب من خشب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء زبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وزع الصب بامة يرفع عنها الى يوم القيامة. الله اكبر. فرمائي تكم جائے کرے جہاں خطا شو قال جاء علي بن ابي طالب كما بلا لرا وده يسوي في أوبان دي تدبير قوم عملوا بما سلا نموذج في مقابلة كيلو زمان القوم بلدي قال إذا وضع السيف في أمتي جابت مرادي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة سألت عثمان فزمانه کی ترکی غور نہیں ہوا تطلع علی و معاویہ سے اغیر تصدور نور درست پوری سلطنت حکومت ٹکڑے ٹکڑے گنجا تو یہ حکومت ہوتا خراسان پورے اور بس جمانا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن عبد الله بن عبيد رضي الله عنه وهبان بن سيفين البخاري رضي الله عنه قال جاء علي بن ابي طالب ما قال وديته ده قومان النبي قوم مشوا فدعاه الى الخروج ما سلولا معاويه المقابله كما القوم لا سلولا فقال او تزوج ما قال قومان رضي الله عنه ان ابي ان فقال له ان خليلي ما دوست رسول الله مبارک تعالی ترز به رسول الله مبارک ما دې وصیت کړې هغه سره اجازه خلفنا ته خلکو کې اختلاف راشي خپل خلکو مسلمانان مراد او دوار ځان په حق بولی لکه علي ته هم ځان په حق بولی معاویه سره اجتهادي غلطي وا نو دا به ټول لګي جوړو دا لګي ټول نه مراد څه شي یا ما دا لګي په ټول هو ځل نه کوي مطلب یې څه دی وڅا باندې جنگ بنا نو فاطمه د لکه ټول نیولې ده سم مطلب مطلب ختم کړل اذا کی ټول یا مظاهر محمود یو ډار راځي د الله د پر ساته ده نور څه نشته یعنی چې د خپل خلک به یې معاکا نو په هغه لګي په ټول سره په خپل اصلاحات د پیغمبر ته تاسو درلود به وخت یا څنګه سره وړاندې فقط خپل فتره کوي دا څنګه مو سره به مو نه وي کومه متا ته وځي دلایل وېما نو بیا جات مسجد جنجال جوړي اور بس یہ مولانا وفي الباب عن محمد بن مسعود رضي الله عنه پتہ ہوا کہ ضرور اس مخالف جو قسم اگو کی دعوی سے مانگی اگر بخبل اجتهادی غلط اگر قرآن کوئی خلیفۃ المسلمین
حضرت ابو معاویہ رضی اللہ عنہ هذا خلاف بغاوت بل طرف ته ابو معاویہ سے مرګ هغه په خپل اتحاد کوي هغه وی چې حضرت علی سے حضرت عثمان کے ساتھ شریک دي دبل جواب څه احساس وکړه دي حق نه لري خلاف دریم هغه ډلو چې څول حق لګیو څلورم هغه ډلو چې خاموش ناس یو سره په تعاون وکړه نه څول حق نه او یو ډله بل ما او ټیک ده څول حق مو او یو ډله هغه چې خاموش نه او یو ډله هغه چې خلک یې باندې کول کا ابو بکر خلق دې مده یو نه مده تاسو دې خوښه یم په خپل ورپسې شه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن عمير وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا صاحب بن محمد قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن جعفر عن عبد الرحمن بن سروان عن وزير بن شرحبيل عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الفتن يكسر فيها قسيه فتنه صراحه كما فتنه مراد المسلمان من قد قتال وجدوا حق او باطل فرق نہیں معلوم نكسر فيها قسيكم لندمانك وقدروا فيها اوطاركم او دلزوم اليوسف پڑھے کوئی یہ خبر مطلب اس سے نہ کہ حقیقت کے واسطے ماتے گئے وہ زمانے بس کور کے علازم کے پردی اجواب وجود او كونوا كابن ادم خدروا فخير ابن ادم في هذه الدنيا هذا حديث حسن غريب بن عبد الرحمن بن سروان وابو قيس الاولي فهو جاء في اشراط الساعه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا نجم بن شبيب قال حدثنا شعبة قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال احدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحدثكم احد بعد انه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا سورته يبدو كذا تناول هذا اخر في بنت هذا ولآخر من مات من الصحابة بالبصرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل ويمشي الزنا ويشرب الخمر ويكسر النساء ويقل الرحال حتى يكون الخمسين امرأة قيم واحد وبالباب عن ابي موسى وابي هريرة رضي الله عنهما وهذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي قال دخلنا على انس بن مالك رضي الله عنه قال فشكونا اليه ايمان القلب ماذا اغلب تقاليد الجمهور ترتيب الحجاج فقال لا من عام الا والذي بعده شر من هذا القرآن. الدجال زمانہ زندگی دا حجاج برتاخ کاری کرو تو نور خرابی با حتى القرآن تمہیں دعا من نبیکم دا نبیکم ترغیبان ہوئے دا پیغمبر دے صادق پیغمبر خبر والبسيشة. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. الله من بخطر الله ده من مراد تجد تبدا الله نفذ من مراد عقيدة الوحدانية والتوحيد عقيدة الوحدانية والتوحيد بدي ختم خبر هذا الذي عقيدة الفاسد في علماء ختم شيء لا يمكن خلق خبرك رورو بكبر راخوري مقابل بكبري دي بيو بقول بشيء كبر براي شابه. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن حارث عن حميد انس رضي الله عنه نحو المرفوع على صحب الحديث الاولي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري الاشهري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون اصل الناس في الدنيا لكعب بن لكعب او ان بختها كنا مرزيل ابن الرزيل بي لكعب ابن يعني خلق بدا اغجى صفتي لكعب بيجري كان جوس شبردي حقنا لفظي حقنا اغلب خسر لو خرب سوي اذا الله حفظ من حقنا لو اشرف الناس خلق رديده لي فدخل البقيه على كلمه لفظي حق ورقي نبر بعد حق والبصير. هذا حديث حسن انما ارجو من حديث عمرو بن ابي عمرو. وبه قال حدثنا واصل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بزيد عن ابي عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الارض افلاك بذا مراقيك افلاك تقفل جگہ خزانے دبرو غرزي فجان دستن من الذهب والفضه يا ظاهري برو غرزي سرو سپین په دنیا کې دومره باندې چې حد نه وځي او یا مراد د نصرو د سپینو نه د خزانو د کارو بیان دي پیسې وته ولی لکه چې څومره پیسې په دنیا کې پیلېږي د دنیا سره سپین دي دا دومره پیسې به زیات شي نو سبا
ظالم برادی فی هذا قطع کری پدې کې زمانہ پرې دې کو کمزور دې دا اخلاق دې قاتل به پدې کې مرو وجه او را به قاطع رحم پدې کې مطلب کرو ورته مطلب کړی او بیا به پری کوم مال فلا یاخذون منه شيئا دا ټول پرځه دا کار نه کوي ولا رسول دې خلک ګرځي کله به تقولون دې وروړي وجه نو زمانہ ضرورت نمبر بتاوله تو ما هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه.